ملاوېدو ټیم کې وجود سوځي، د خپو تلی یې سوځي، غصه زیاته وردي، کوروالي ته زړه صحیح نه کېږي، نو دا بیا د زنانه یو بیماري ده. بلکل په یو ملک کې علاج نه شي. ما سره به خپل ټیسټونه شیر کې، زه به مکمل پویم چې دا به الله تعالی څومره سات کې ټیک کوي. دا یاد ساتئ چې د کومو کسانو بچي نه کېږي، لکه د سړو خبرې ړومبې کوو چې یاره د دوی بچي نه کېږي، نو دوی څه چل وکړي، کم ټیسټونه وکړي. نو هغه کسان چې د کومو کسانو تقریبا مثال په طور کال نیم یا شپږ میاشتې یا ځینې کسان نن سبا چونکې د بهر نه راغلي، نو هغوی وایي چې بس موږ د سمدستي خو چې دا مسله حل شي. نو د هغې دپاره ړومبي ټیسټ د سړي دا پکار وي چې هغه د منې ټیسټ وکړي، سیمن انالیسیز وکړي. چې کله سیمن انالیسیز وکړي، د منې دا ټیسټ وکړي، خو دې کې به 4 ورځې کم از کم پرهیز کوي د کوروالي نه، د هغې نه بعد به دا ټیسټ کوي. چې کله دا ټیسټ وکړي او په دې کې د اکټیو جراثیم 60 راغه او پس سیل پیپ چې کوم وي د 5 نه لاندې راغه او دا بیا ټیک ټاک دی. خو که چېرې د ډیډ پرسنټیج زیات، مثال په طور 40-50% د ډیډ وي، 10 نه 15% د انفیکشن وي، لکه پس سیل پکې راځي، نو د دې مطلب دا چې دا فرق د سړي دی چې تر کومې پورې د جراثیم دا ټیک شوي ني، ښه د دا ټول ټیسټونه ټیک دي، دا هر یو شی ټیک دی، نو بیا دته ضرورت نشته. ځینې کسان بیا داسې وي چې هغه یو میاشت کې ټیسټ وکړي، نو د هغې پرسنټیج به 40 وي، په دویمه میاشت کې چې وکړي هغه یا 25 یا 30 ته راغلي یا 15 ته راغلي. نو دوی له بیا پکار دا وي چې داسې کسان د بیا د منې ټیسټ سره سره سکروټم الټراساونډ وکړي، د اګو الټراساونډ دی وکړي چې د دوی په اګو کې ویریکوسیل یا هایډروسیل شته او که نشته. نو که هغه څیزې وي، نو د دې د وجې هم حمل نه کېږي. که چېرې د دوی جراثیم د 50 نه بره هم وي او د دوی سکروټم الټراساونډ کې هایډروسیل یا ویریکوسیل وي، نو په هغې کې حمل زر نه کېږي. بله خبره د سړو دپاره دا وي، دا ضروري یاد ساتئ، حمل کېږي کوم ورځو کې چې کله یو زنانه د بیمارۍ نه، د ماهوارۍ نه، د کپړو نه ولامبي، ړومبو 10 ورځو کې هر 3 دن بعد ملاوېدل پکاري. تاسو ته چې کوم ځای ته لاړ شئ به تاسو چې کله زنانه ولامبي، نو ړومبو 10 ورځو کې روزانه ملاوېږي. دا ټوټلي غلطه خبره ده. دې وجه سي د دې وجه دا وي د سړي په وجود کې جراثیم پخېږي په 72 غنټو کې، نو چې دې هر 3 دن بعد ملاوېږي، نو الله تعالی په خپل فضل کوي. بل چې ستاسو تپوس وي نو کولی شئ. بالکل چې دا مسله زنانو کې وي، د هغې مسله وي، هغې ته به کوم ټیسټونه کول غواړي؟ دوی و دې کې بله دې کې د سړو دې کې 2-3 شته نورې هم، لکه که چې خو هغې کې بیا بیخي نه کېږي، هغه بیا انشاءالله بل ځل درته ویم. د زنانو دپاره ضروري دا وي چې هغې ماهواري یې په ټایم راځي، د هغې د بچهدانې سایز بالکل ټیک وي، د هغې که چېرې ما د وټساپ نمبر چې کوم دی هغه دی 0333 91 38 479 03339138479 او دواخانه که سوځېده خوږېدل نه جلن، چې کله سوځېده وي نو دې ته هم په پښتو کې سره مخه وایو، په اردو کې ورته اټ راوي، او په انګلیش کې چې کوم د داسې زنانو تاسو د وینې ټیسټونه وکړئ، نو په هغې کې به IgM، بروسیلا، ټیکسوپلازما، IgG او هغې سره RH فیکټر، دې ټیسټونو کې به 1 یا 2 لازمي پازیټیو وي. نو د داسې زنانو مسله بیا دا وي چې دې کې حمل کېږي خو هغه ضایع کېږي. څوک به دې ته وایي چې تاسو ته موږ انجکشن وکړو د بچهدانۍ دپاره، د بچو د ګروت دپاره، څوک به ورته تاله موږ یاره ټک وکړو 3-4 ځلې حمل ضایع شي. دې کې د 2-2.5 میاشتو نه بعد یو حمل ضایع کېږي، او که چېرې داسې ماشوم د دې پیدا هم شي، هغه به په ړومبو 7 یا 8 ورځو کې مري. د هغې د مرګ به نښه دا وي چې دا د سرې مخې دی او که نه، هغه ماشوم به رنګ چینج کوي، د هغه به رنګ بدلیږي او مړ کېږي به. طریقې کار یې دا وي چې داسې ماشوم پیدا شي نو دی رنګېږي، هغه زیل شان چې موږ ورته ویره په مزه مزه جاړي او به چپ شي، شونډې به یې رپي او به د هغې نه بعد دی بیا مړ شي او رنګ چینج کوي. بالکل ډېر ښکلې معلومات مو راکړه جي. تاسو په دې دواخانه کې نور څه علاجونه کېږي زموږ کتونکي ملګري پوهه کوي؟ نه ډېره مننه. اصل کې زموږ ټول کار چې کوم دا په نبض وي، خو بیا چې کوم کسان لکه د تشخیص دپاره، خو چې کوم کسان ما ته اوس مثال په طور په وټساپ باندې خپل ټیسټونه راولېږي یا ما سره رابطه وکړي، نو زه ړومبې هغه پویم د هغې نه بعد. زموږ د ټول نه زیات بې اولاد دی چې بنا زموږ د نوخار د فلاینګ کوچو اډې نه چې را بهر شي، کنټونمنټ بورډ پارکینګ دی، هلته زما ښه غټ نوم لیکلی حکیم زید بن جعفر، د دې مخکې ګلی کې دواخانه ده، سپارک هوټل سره ګلی د هغې کې ده. جزاک